دا چونکې زما نوسې کې د ده نوم دانیال دی، د ده پلار نوم کریم شاه دی. دا د اتوار په ورځ باندې تقریبا 10 بجې کې دا دغلته د زاید آباد سره خانمۍ تانې په حدودو کې تعلق و. زه ته سوال جواب کړی چې تاسو راشئ. بیا د سره ځان سره چې کوم دی یو بل ملګری بوتل یې هغه ته وایي چې یاره ته ماته وایي ته یوازې راشه، نو تاسو د لحاظه زما دلته انتظار وکړئ، زه ورځم چې دی څه وایي. بیا دغه هلک بیا مانځه ته تللی دی، مانځه نه پس چې کوم دی نو هغه تقریبا 20 منټه ګنټه انتظار کړی دی، خو بیا په حساب نه دی پوه شوی. خو دلته د دغه ځای محل وقوع چې کوم دی نه وه معلومه. د دې چې کوم دلته نور ملګري هغو ته یې ټلیفون کړی چې یاره دغه شان دی دغه ماته چې کوم دی د چا ځای ته راغلی دی او ماته پته نه چې دا دلته د چا ځای کې دغه کېږي ورځي. دلته نه ورته بیا نور د دې چې کوم ملګري دي هغو ته وایي چې دا دغه او د هغو ځای ته چې کوم دی دی راځي او ته ورسره د هغه ځای ته تاسو لاړ شئ او د هغو پته ولګي. محل وقوع ورته ښودله، دې هلته کې ګرځېدل راګرځېدلی د هغو ځای خو بند و. بیا څه ګنټه نیم پس بیا چېرته هغو کس به چېرته بار راښکاره شوي، ده ته یې بیا ویلي چې یاره ته دلته څه کوې؟ ده ورته یاره دغه شان یو کس دی هغه دلته راغلی دونه شی د هغه چې کوم دی ما انتظار وکړو سپوز د هغه څه په حساب باندې زه پوه نه شوم. هغه ورته وایي چې یاره هغه سره خو زما هم ښه دغه دی تعلق دی او پېژندګلوی خو دلته نه دی راغلی. بیا د هغې نه پس چې کوم دی د بیا لږ انتظار مې کړی، بیا د هغې نه پس دی راغلی دلته کې چې کوم دی زموږ د یو بل وراره سره چې کوم دی رابطه کړې، هغې بیا د هغه ورور سره رابطه کړې دي. بیا دې ځای کې نه واپس بیا تللي دي هلته تاڼې والو ته وایي چې دغه شان دلته دغه راغلی تاڼې والا څه په ټایم کې تللي دي خو لکه ریپورټ یې ولا نه یې دغه کړی درج کړی په هغه ټایم باندې. دوی بیا په سبا باندې ما ته خبر وکړه چې یاره مونږ خو دغه شانې چل شوی دی او اوس مطلب هغه وایي چې تاسو لاړ شئ تخبۍ کې رپورټ وکړئ. ما ورته ویل تخبۍ ته خو به زه تاسو ولېږم، ایس ایچ او سره ما رابطه وکړه، هغه وایي چې بس ما ته راولېږه چې څه مسله هغه چې هغه دغه کړی و نو څه ملاقات دې کړی و. هغه ورته ویل چې بهی دا خو دغه ځای وقوه ده او هلته به تاسو د اف آی آر درئ. ما ته یې بیا دې ټلیفون وکړو، بیا ما تاڼې والا چې کوم دی دغه وکړو اطلاع مو کړله. زما یو ملګری دلته مردان کې ډي اس پي دی انویسټیګیشن کې، هغه ته مې چې کوم دی ټلیفون کړو، هغه تاڼې والا سره ټلیفون کړو دا خو تاسو وقوه ده او دغلته تاسو د دې ریپورټ درج کړئ. بیا هغو چې کوم دی دغه کړی ریپورټ چې کوم دی والا دغه کړی درج کړی چې کله تلي بیا دوباره چې کوم دی چاپه والي نو هغه کسان هغو کورونه چې کوم دی نو هغو دا بند وو. 2 کسان ورسره یو سره بل هم څوک و نو هغه کور هم بند و، د دې کور هم چې کوم دی دغه معامله شوې ده. بیا چې کوم دی پولیسو هغې کې هغه ځای کې چې کوم سړي چا موټر په دې کې استعمال شي هغو به چې ته کې انفارمیشن راغستي د هغو نه هغه موټر والے چې کوم دی دغه کړی راوستی دی نو هغه ګاډی هم راوستی، ګاډی اوس هم په تاڼه کې ولاړ دی. بقول له دې چې دغه سړی مونږ سره په بل ځای کې مونږ سره پروت دی، خو زما خپل هم داسې اندازه لګي چې دغه سړی ورسره پروت دی، ځکه چې دا دې کومه کاروي په ریسنټ ټایم کې دا پرونو مطلب نن کومه کړې ده نو دا دغه چې کوم دې سره کوم سړی پروت دی، دې سړي چې کوم دی دا سړی په دې ګاډي په ډیګۍ کې وړی دی، هغه سردریاب سره چې کوم دی لاندې ښکته د سردریاب نه ښکته یو شړی دی د هغې ته چې کوم دی هلته وړی دی ولته بیا غورځول